لکه څنګه زه غواړم د جینکو د مکتب په باره کې خبرې وکړم او یو څو سوالونه غواړم وکړم. دلته د جنرال موبین صاحب نه غواړم سوال وکړم د جینکو د مکتب باره کې چې آیا خورې ته د جینکو د مکتب باره کې سوال وکړو خو اول زه یو دوه پوښتنې لرم. د کوم ځای زه افغانه یم. د کوم ځای خیر ده خو د لوی افغانستان یم. ماته خپل هویت معلوم دی، شکر دی، زه افغانه یم د لوی افغانستان خیر یم. ته خو افغانه یې خورې موږ ټول افغانان یو خو ضیاء الرحمن چې د هغه د قندوز ده، زه د لوګر یم، بل د قندهار ده. تاسو د کوم ولایت د افغانستان یاستئ؟ زه د وزیرستان یم. د وزیرستان د کوزې پښتونخوا؟ او د کوزې پښتونخوا یم. که د کوزې پښتونخوا یې نو هلته خو به مکتبونه نه وي بند که نه؟ نه هلته مکتبونه نه دي بند. ښه چې مکتبونه هلته بند نه دي نو لطفا د موږ په هیواد کې مداخله مه کوه. هغه وخت زه افغانه منم چې ته کله خپل شناختي کارت ته ور واچوې. زما پاسپورټ د افغانستان دی، شکر دی، ځکه زه وایم چې زه افغانه یم. خو چې پاسپورټ د افغانستان ده بیا ته څنګه وایې چې زه د وزیرستان یم؟ وزیرستان د افغانستان حصه ده وروره. د افغانستان حصه تر اټکه پورې ده، تر اټکه پورې ده، خو هغه وخت چې کله د تا شناختي کارډ نه وي ته افغان تذکره ولرې هغه تا پورې تړلې ده، ستاسو غوندې مشرانو پورې چې تر اټکه پورې دا وطن آزاد کوي، دا وطن خپل لاس ته راوړي. آزادوي خورې آزادوي خورې خو لیکن دلته تا د پارلمان د یو غړي د پاکستان د اساسي قانون تر چتر لاندې چې کوم پارلمان ته دی منتخب ده د علي وزیر یو تصویر نشر کړی. د علي وزیر پاکستانی ده که افغان ده؟ که افغان وي خورې لږ دغه یو دقیقه صبر وکړه. علي وزیر که افغاني د پاکستان د پارلمان غړی یو افغان څنګه جوړېدلی شي که افغان نه وي؟ زما خبرو ته م غوږ ونیسه. علي وزیر هغه افغان دی چې د افغانستان په نوم باندې د افغانستان په تاریخ باندې 18 مړي د خپلې کورنۍ ورکړي. قربان یې شمه، نر افغان دی. او بیا یو دقیقه صبر وکړه خورې، یو دقیقه صبر وکړه خورې. ګوره زه د خبرې ته غوږ شه. علي وزیر جنگ له فوج سره نه ده کړی، دا یې ګډېده هغوی وژلی ده، دا تڼکه و هغوی وژلی. زه له هغه افغان نه قربان شم چې د امریکایانو ښکرې ورمات کړل. زه له هغه افغان نه قربان شم چې د ناټو دبدبه او وحشت ته د پای ټکی کېښوده. زه له هغه افغان نظار شم چې افغانستان ته ازادي واخیستله. زه له هغه افغان نظار شم چې د اشغال په مقابل کې خپل له وجود نه باروتو تړل. علي وزیر په سندرو په ډمتوب کې ودرېږه خورې، لږ صبر وکړه خورې. علي وزیر نه له فوج سره جنګ کړی ده، علي وزیر نه مجاهد ده، علي وزیر نه ټوپک راخیستی ده. ګډېده هلته وژل شوی ده، ګډېده هلته وژل شوی ده. ګوره د علي وزیر ګوره خبرې ته غوږ شه خورې یو دقیقه صبر خورې ودرېږه زه د مایک بند کړم. یو دقیقه صبر وکړه، دلته به افکار نه هغه کوې. خیر ده خورې لږ صبر وکړه. علي وزیر نه ته ځان قربان که، اما زه له یو فاحش او یو لډم نه ځان نه قربانوم. هغه څوک چې د پښتو خبره کوي، علي وزیر په تیرو 20 کالو کې د امریکایانو ټټو پاتې سوی. علي وزیر د امریکایانو ډرون ته جاسوسي کوله، د وزیرستان خلک یې پې شهیدانول. علي وزیر د امریکا د ټولو وحشتونو سرلاری پاتې شوی. علي وزیر د هغه چا ملګری و چې دلته نه تنها افغانان پښتانه بمبارول بلکې زمونږ جوماتونه او زمونږ منبرونه شهیدان کړل. علي وزیر ما ته خبرې مه کوه، ما ته د منظور پښتون خبرې مه کوه، ما ته د نشنلستانو خبرې مه کوه. زه له هغه پښتانه له هغه افغان نه قربان شم چې د امریکانو د وحشت په وړاندې، د هغوی د بربریت او د جبر په وړاندې له وجود نه بارود ته کړه غز معطل ده. علي وزیر په تیرو 20 کالو کې د امریکانو یو جنایت نه ده غندلی. علي وزیر په قندوز کې د امریکانو د بمبار شوي مدرسې د 200 تنکیو ماشومانو شهادت نه ده غندلی. علي وزیر په پکتیا او پکتیکا په لوی قندهار او په هلمند کې زما پښتنه خویندې د وا معتصما چغې وهلې.
امریکانو زندان ته ویوړ، علي وزیر پې خاموشه و. علي وزیر په دا اوسه پورې په ګډا باندې نه ازادي اخیستې او نه استقلال اخیستی. اوس هم د پاکستان د فوز بربریت او ظلم وحشت اوج ته رسېدلی له پښتنو سره. ټول پښتانه پی ټي ایم دومره نران نه دي چې علي وزیر له زندان نه خلاص کړي. لکه ښځه غوندې بنګړي اچولي دي، په ګډا باندې زندان ته بوته. علي وزیر نه قربان. تاسې غږ لرئ؟ ما ته غږ نه راځي که تاسې هم نه اورئ؟ ما نه درځي که د بل چا. خبرې دې خلاصې شوې جنرال صاحب؟ نو خو سړي اعصاب خرابه کړي و ضیاءالرحمن صاحب. یوه ښځه چې ځان ته افغان وایي له یو ببرسکي ځناور نه وایي زه دې نه قربان شم. خدای دې بیخ شین که.